د 90 سکند سره زم هميره اور د نن مهم خبرونه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د مې 9 نیټې په دوه مقدمو کې عمر ایوب او شبلی فراز په شمول یو سل شپږ نوي ملزمانو ته لس کالو سزا اورولې ده. وزارت خزانه ویلي دی چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د تجارت یو نوي معاهده کامیابی سره ترسره شوې ده. د معاهدې مقصد دواړخیزه تجارت لفروغ د سامان منډۍ ته رسۍ سرمایه‌کاري له وده ورکول او نورو شعبو کې تعاون ورکول دي. ماهرینو وینا ده چې امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي معاهدې کې د تیلو ذخایرو لا ترقی لپاره شراکت داری هم شامل ده. سټلایټ پاکستان خلایي پروګرام کې یو مهمه پیشرفت شوې ده. د پاکستان یو جدید ریموټ سنسینګ سټلایټ نن سهار د چین شیچونګ سټلایټ لانچ سنټر نه خلا ته کامیابی سره لیږلې شوې. د سپارکو تر مخه د سټلایټ په مرسته پاکستان انفراستراکچر پرمختګ د ښارونو حفاظت او قدرتي آفات لکه سیلاب او زلزلو په اړه په وخت او موثر خبرداري ممکن شي. وفاقي حکومت د بهر ملکونو نه ډیجیټل طریقې باندې درآمدي سیزونه یا خدماتو باندې لګول شوي 15% ټیکس ختم کړو. د حواله سره اف بی آر لخوا نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. بل خو وفاقي کابینه افغانستان سره مخصوصه زرعي مصنوعاتو باندې د ارلی هارویسټ پروګرام د لاندې ټیکس رعایتونو منزوري ورکړې ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ثانیه نشتر د استعفی لورستو خالی سېنات نشست باندې حکومتي حمایت یافته آزاد امیدواره مشال یوسفزئی شپږ اتیا ووټونو اخیستلو سره کامیابی ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا پولیس د ترهګرو په ضد انټي ډرون ټیکنالوژي استعمال آغاز کړی دی. دا ټیکنالوژي د ترهګرو سرګرمي او ممکنه ډرون حملو مخنیوي لپاره کارول شي. دا تر دې د مهم خبرونو نورو خبرونو معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.